عالم د پاره دا اعزاز او دا سعادت او دا فضیلت کافی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 1,40,000 انبیاء او د خپل ذات عالی وارث ګرځولې دی چې العلماء ورثة الانبیاء، علماء به د انبیاء وارثان دي او ټول علماء حق هغه له الله تعالی د وراثت د نبی علیہ السلام او د 1,40,000 انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وراثت ورکړی دی. والد محترم زما فقیر حاجت غیب اکثر فرمایل چې چاته د یو پلار نه میراث ملاو شي او ځمکه ملاو شي ورته یا ورته څه مال ملاو شي، هغه وایي زه د پلان کې وارث یم، ما ته دومره څه ملاو شوي دی. عالم له دا سوچ پکار دی چې موږ ته د یو نه د محبوب په لسان صادق په هغې مبارک باندې موږ ته د 1,40,000 انبیاء وراثت ملاو شوی دی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل چې دغه میراث چې دی نو دا دراهم او دنانیر نه دي چې هغوی د ځان نه وروستو پرېښودي، بلکې هغوی په میراث کې علم پرېښودی دی. د دینار او د درهم میراث دا ختمېدونکی شی دی. مورث سره وي نو بیا وارث ته پاتې شي، وارث سره وي بیا د هغه وارث ته پاتې شي. بل هغې کې یو غرض دی او هغې کې یو حرص دی چې زه د خپل پلار قدر کوم، هغه په دې وجه باندې کوم چې هغه چې دی نو د هغه نه ماته څه پاتې کېږي. همدقه شان د یو بل شي د چا چاته تمه وي نو د هغه خیال او عزت کوي، خو د یو عالم خپل شاګرد په دې وجه باندې قدر او عزت نه کوي چې د ده نه به ماته مال پاتې شي، بلکې هغه وایي دا زما د ایمان د حفاظت الله تعالی زما د استاد ذریعه جوړه کړې ده.